تاچی سکڑے مورو پیارتا پاسوان دے نوزکار بازیدت دا قرآن فان در تخایما نند قرآن فان فلے نسل در توایما نند قرآن فان فلے نسل در توایما کوز در چکدرا پریس کلب سره خوا جامعه عمر ابن خطاب کې د ناظره ختم قرآن دستوري تابع وشوه چې پکې د مدرسې محتمم مولانا نوابزاده په سرپرستۍ کې په ختم قرآن 14 بختور ماشومانو دستاربندي وشوه چې پکې د ماشومانو پلارانو سره نور ګڼ شمېر خلک موجود وو. دستوري ته د وینا په وخت جامعه عمر ابن خطاب محتمم مولانا نوابزاده د یو ماشوم په ناظره اهلیت او اهمیت رڼا واچوله او د دې د مور پلار او خاندان د پاره د دې د ناظرې ختم د نجات ذریعہ ګرځوله. دستوري ته په خپل وینا کې پخوانی سېنیټر او جی او آی خیبر پښتونخوا امیر مولانا ګل نصیب خان په ناظره ختم قرآن د ماشومانو پلارانو او مدرسې محتمم ته مبارکي ورکړه او د دې د کردار ستاینه وکړه. مولانا ګل نصیب خان زیاته کړه چې د مفاد پرستۍ په دې مادي دور کې قرآن او دین ته نزدېکت عظیمه کارنامه ده. د ویل چې په دې وخت کې په دنیا کې مسلمانان په اقلیت او زوال سره مخ دي د کمې بنیادی وجه چې هم په اسلامي تعلیماتو عمل نه کول دي. دا په دې خبره د افسوس څرګندونه وکړي چې د مسلمانانو په قول او پیل کې تضاد دی. د الله عبادت کوي خو چې کله د معاملاتو خبره شي نو بیا دروغ وایي حق پټي حرام کوي د وجې الله ناراضه او معاشره د بدګمانۍ ښکار ده. دا په ولس زور ورکو چې په خپل ژوند کې د قول او فعل تضاد ختم کړي چې الله راضي شي. محمد اسرار خیبر نیوز چک درا کوزدر.